تاسو څومره د مردان ملګری راغلي د پېښور ملګری راغلي یئ 1400 کیسونه د پاکستان په دغه عدالتونو کې د ناموس رسالت پراته دي تر اوسه پورې دوی یو ګستاخ ته سزای موت وانه وروله تر اوسه پورې یو ګستاخ پانسي نه شو د دې وجې نه مجبورن به دغه خلک راپاڅېږي بیا به د ججانو انتظار نه کوي او د دغه ګستاخانو فیصلې به بیا په خپلې ګولۍ سره کوي. محترمو ګستاخ رسول واجب القتل دی. ګستاخ رسول خپل حکومت نه مطالبه کوو مونږ خپل حکومت ته وایو دغسې مجرمان چې تاسو ته درځي فوري طورې پانسي کوئ دا مه کوئ. 2 کاله د طاهر نسیم هغه عدالت ته پیش کیږي زمونږ ججان هغې ته پانسۍ سزا نشي اورولی هغه پانسي کېدی نشي د ملک په آیین باندې په قرآن سنت باندې عمل نشي کولی. بیا دا عوام خو تاسو په زور باندې مجبوره کوئ دا عوام خو تاسو په زور مجبوره کوئ چې دوی په لاسو کې هغه ټوپکې راوالي تومانچې راوالي بیا د دغسې ګستاخانو کار تمام کړي. مونږ د خپل حکومت نه بیا مطالبه کوو چې دغه قانون مؤثر جوړ کړي. هغه خلک چې هغه ګستاخان دي هغه د نبوت مدعیان دي هغوی فوري طور پانسي کوي دې قوم ته ور وښایي دوی ته اطمینان ورکوي چې او په دې ځمکه باندې به نور ګستاخان ژوندي نه اوسېږي هغوی ته به پانسي اورولی کېږي انشاءالله. او محترمو اخر کې غازي فیصل ته وایم غازي فیصله ته مطمئن اوسېږه تا په دې ځمکه باندې ځوانانو کې یو ولوله پیدا کړله په دې ځمکه باندې به یو سړي ګستاخي وکړله هغه به عدالت ته راغی بیا به هغوی بهر ملک ته به ولېږو ښه په عزت سره به لاړو نیشنلټي به ورته میلاو شوله. غازي فیصله تا نن دغه ګستاخ طاهر نسیم ملعون ته د جهنم نیشنلټي ورته ورکړله آینده به هر ګستاخ په دې پوهېږي چې ما ته به دلته د پاکستان په خطه کې د پاکستان په ځمکه باندې ما ته به د یورپ نیشنلټي نه میلاوېږي د جهنم نیشنلټي به میلاوېږي انشاءالله. نن هغه میاندې هغه والدین زنده‌باد دي چا چې د رسول الله په ناموس باندې ننګ کړی دی او موږ به ورسره انشاءالله په کلکه ولاړ یو انشاءالله. او محترمو چې کلم ضرورت و اواز درته کېدو بیا به ټول په ټوله راوځو انشاءالله العزیز. که د خولې ضرورت و بیا به خوله ورکوو انشاءالله که د وینې ضرورت و بیا به وینه پیش کوو انشاءالله. دا به د دې خبرې مظاهره به کوو الله پیغمبره مونږ ستا په ناموس باندې خپلې خولې شیندلو ته تیار یو مونږ خپلې وینې شیندلو ته تیار یو مونږ خپل مال لګولو ته تیار یو مونږ خپل اولاد پیش کولو ته تیار یو انشاءالله تیار به انشاءالله.